د یوې نیمې ګنټې مهنت نه بعد زمونږ د چینکو غوښه ډیره بهترینه او ذایقه داره تیاره شوې وه. که تاسو داسې بهترینه غوښه تیارول غواړئ په دې چینکو کې کم چې په پېښور کې په غټو غټو هوټلو کې تیاریږي او ډیر زیات مینوال نو نن به دا مونږ تیارو کور تاسو ته به طریقه ښایو چې دا څنګه تیاریږي. د ټول نه پیله به یو دوه چینکي راولئ، تاسو یو هم تیارولی شئ او پنځم تیارولی شئ، هغه ستاسو مرضي ده. د هغې نه بعد به 1 کیلو غوښه راوړئ. د چیلي تاسو د ګډم استعمالولی شئ. ما ولا د چیلي غوښه راوړې وه. 1/2 کیلو به یو چینکي ته واچوئ او 1/2 کیلو به بل چینکي ته واچوئ. د هغې نه بعد به دې له بیا اوږه او ادرک وټکوئ. 1 چمچ په یو ته واچوئ، بل چمچ په بیا بل ته. شین مرچکې به ورته واچوئ. 5-6 ټماټر به کټ کئ او نیم به یو ته واچوئ، نیم به بل ته. د هغې نه بعد 1 چمچ مالګه به دې ته واچوئ. ما ورسره لږ د ګډ لم راوړی نو د ګډ لم مې هم ور واچوم چې ذایقه یې بهترینه راشي. د هغې نه بعد مې ورته غوړي ور واچوله 1-2 چمچه. بیا به اوبه راوړئ. 1/2 ګیلاس اوبه به یو ته ور واچوئ، 1/2 ګیلاس به بل ته. د هغې نه بعد به دې له کویله بله کوئ او کویله به لږه وټکوئ چې بیخي غټ انګار نه وي، چې لږه معمولي تاسو وټکوئ. چې کله ستاسو کویله تیاره شي تاسو ته پته ولګي چې زموږ کویله اوس بله شوې ده ښه زبردسته. نو د هغې نه بعد به دا چینکي راوړئ، په دغه کویله باندې به یې کېدوئ. په دې کې د تیز اور ضرورت نه وي. نو دې له مونږ نن پوره 1 نیمه ګنټه ټایم ورکړی و او د دې ذایقه ډېره ښایسته او بهترینه راغلې وه. غوښه هم ډېره نرمه وه. نو چینکي مې راوړه، په کویله د پاسه مې کېښوده، په دې باندې به تاسو سر کېدوئ. چونکې دا په دم باندې پخېږي، دا ټایم علي. نو نیمه ګنټه بعد رالم، ما اندازه علم چې پوزیشن څه دی. نو ماشاءالله ټماټر ډېر بهترین تیار شوي او ټماټر یې تیار شوي. نو دا ټماټر به تاسو بیا وټکوئ. تاسو ځان څه کپړم ساتلی شئ او که تاسو ځان څه یو پلاس راوالی او په هغې باندې دا نیسئ بیا مضبوطو دا ټماټر پکې ټکوئ او دا غوښه او ټماټر بیا میکس کوئ، نو ډېره بهتره ده. نو پلاس مې ول پیدا کو، په پلاس باندې مې دغه چینکې ونیو او دا غوښه او ټماټر مې ښه میکس کړه. زمون همیشه دغه کوشش چې مونږ داسې کوکینګ وکړو چې تاسو یې ټرای کړئ او هغه ستاسو خوښ شي. ښکلې ذایقې مونږ راوړو او صفا سوتره پخلي مونږ وکړو. نو دغه چینکو باندې مې بیرته سر کېښودو. بیا مې دا بل وکتو ما چې د هغې څه پوزیشن دی، نو هغه هم ښه زبردست ټماټر د هغې تیار شوي. بیا مې دې له وچه دڼیا چې کومه ده هغه مې ور واچوله 1 چمچ او د غوښې چې کومه مساله ده ما لږه تیاره کړې وه، تاسو تیارولی شئ. دې ته 1 چمچ په د غوښې مساله ور واچوئ. بیا به دوباره په دې باندې سر کېدوئ چې په دې کې دا مسالې ښه ټیټې پخې شي. نو دا مې میکس کړه د غوښه او ټماټر مسالې په خپل منځ کې، ما چې دا بیا ښه ټیټ پاخه شي. د هغې نه بعد مې دوباره په دې باندې سر کېښودو چې زمونږ تیارېدو والا تقریبا زمونږ چې کومه غوښه ده هغه تیاره شوه. د دې رزلټ په ستاسو شیر کوو چې دې ذایقه څنګه راغلې ده، د دې غوښه څنګه پخ شوې ده. نو زما خو تاسو ته یو ځل مخکې ما وویل چې زما دغه کوشش وي چې مونږ ښه کوکینګ وکړو او چې څه مونږ پخ کړي تاسو ته مونږ وښایو، د هغې رزلټ مونږ ستاسو سره شیر کړو. دا نه چې په ویډیو کې یو څیز خراب راغلی دی بیا مونږ ویډیو ته راوړو چې یاره بی دا ښه پخ شوی. دغه څیز بیا مونږ نه کوو، مونږ زبردست کوکینګ کوو. دا غوښه تاسو کتی شئ څونه نرمه او بهترینه تیاره شوې ده. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر ولا ورکئ. د هغه ملګرو مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ ته ښه کمنټسونه کوئ، زموږ ویډیوګانې شیر کوئ او مونږ له سپورټ راکئ. تاسو مونږ ته ووایئ چې په راروانه ویډیو کې مونږ څه پاخه کړو. انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې هغه کوکینګ وکړو. دا تاسو کتی شئ نلیت هم ډېر بهترین نووتو او دویم چې زموږ کوم چینکی و نو هغه هم ډېر بهترین تیار شوی. که تاسو د غوښې شوقیان یې نو په دې طریقه باندې د چیلي یا د ګډ غوښه په دې چینکو کې پاخه کئ، تاسو بیا خوند او مزه وګورئ. ډېره مهرباني، والسلام.